سال بر من یک خوبی بگو که اسلام از مسیحیت خوبتر است. شاباس اوس د خسوالو کو الله پاک د خوشاله کو دوستانو د ډیر خسوالو کو بنګ نه او بکارم داسې د چیز په دې باندې خبر او کما د مرګري د سوالو کو چې زاول مسلمانو ما اوس عیسایت مې قبول کړي دي حالانکه پرونه ما د عیسایت په باره کې تفصیل سره خبره کړې و چې ګوره په خدای مرګ ناراضي دی وی چې عیسی علی السلام باندې مرګ راغلی دی زمونږ عقیده چې هغه ژوند دی الله خېجولې دی بل عیسی علی السلام چې دا بندو په خپل ځان ته ابن آدم وای زبتا ته د بایبل حواله در کوم چې کم ځکه هغه وای ز بنی آدم هم هغه وای ز ابن آدم هم الله ته بس سجده کې دی وای چې دا خدای دی خدای سنت کولو ته ضرورت لري خدای پلار او مور ته ضرورت نه لري د مور وا د دیرونو پرون مې درته حواله درکړې وي د انجیل په حواله سره چې د عیسی علی السلام سلورونو یعقوب او یوسف او شمون او یهوداهو پنځمي عیسی علی السلام د دې خويندم وي دا د دې نظر دی دی اوس مرګري ویلي دا و چې یو خوبي وای اسلام د اسلام مقدس درازم شابه درازم زه اوس راځم خپل خبره ته دا ما یو تمهید بیان کوم دوستانو د مرګري سوالو کو چیرې د اسلام څخه خوبي بیان کړي چې په عیسایت کې نشته اول پکې په اسلام کې عدل او انصاف دی دوستانو د عیسایانو دا کتابونه ما سره دي دا کتاب مقدس دی دا انجیل مقدس هم را سره دی کتاب مقدس هم را سره دی دا د تاسو ته صرف خارکم ببین ای انجیل مقدس است ای کتاب مقدس است ما الحمدلله ایره مطالعه کردم د دوانو کې لیکلي دي دوستانو په دې دوانو کې لیکلي چې دا انسان ګناګار پیدا کیږي چې شه دې اوس ورته ویو چې د اسلام څخه خصوصیت بیان کړي ډېر خصوال دی والله جزای خیر درکې کې دي چې د مسلمان شي کدا عمرې دوستانو اسلام کې عدل دی او انصاف دی په يهودیت او عیسایت کې ظلم دی بربریت دی دوستانو دی وی چې دا انسان دا د عیسایانو عقیده ده چې دا انسان ګناګار پیدا کیږي دا انسان ګناګار پیدا کیږي د هغه آدم علی السلام او د حوا علی السلام نه چې کوم خطا شوی وي دا غي د وجه د انسان ګناګار پیدا کیږي موږ یو داسې نه ده زبنګ ساکیده د اسلام کل مولود یولد علی الفطره ټول ماشومان په فطرت پیدا کیږي فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه د پلار مور یا د يهودي جوړ کی یا عیسائی جوړ کی دا عقیده ده ستاسو دا عقیده چې د انسان ګناګار پیدا کیږي زما دا عقیده چې د انسان پاک پیدا کیږي دا اول د اسلام خصوصیت دی تاسو دا عقیده لري عیسایان عقیده لري دا عقیده لري کنه لري چې د انسان ګناګار پیدا کیږي حالا بعد از اوی که عیسی مسیح آمد گناهان بشریت بخشید دیگر گناهکار به دنیا نمیاد تو عقیده داری چی عقیده داری که انسان گناهکار پیدا میشه و یا پاک پیدا میشه پاک پیدا کی که گناهکار پاک پیدا میشه کله چې عیسی مسیح راغی او ټول بندگان وبخه برای ما چند لحظه بته که ما برش انجیل زتا ته د انجیل نو خېما چې هغه کې خپل لیکلي دي چې انسان ګناګار پیدا کیږي د دې لپاره عیسی علی السلام کفاره شو ته د عیسی علی السلام کفاره باندې آفرین خلاص شد دیگه خلاص شد اوس وورا عیسی مسیح چې راغی هغه بعد نه سو ګناګار نه عیسی علی السلام ازا د عیسی علی السلام کم جرم کړو چې دته دا پانسی کو دا ولې دې څه جرم کړو خب مولا صاحب گفتی که یک خوبی از اسلام مگی ولی نگفتی نگفتم یک خوبی از اسلام بگو بر ما د اسلام دا خوبی ده چې د یو سزا بل ته نه ورکوي تاسو عیسی علی السلام ته د تاسو ګناونو سزا ولې ورکوي یو خوبی اول دا ده اسلام کې ګوره دوستان اسلام کې اسلام دا خدر اسلام کې دا خدر چې زما که ما ګناه وکړه کنه ما بس وړاندې ما ته عذاب راکړي زما زوی نه تپوس نه کوي نه زما پلار نه د عیسایانو دا عقیده چې د عیسی علی السلام کفاره شو زمون ګناونه ټول معاف شو دا د دې عقیده ده دا عقیده ستاده او کنه ضروره عیسی مسیح که به صلیب رفت به خاطر اثبات خدایی خود رفت به صلیب که ببینه تمام بشر ببینه که عیسی مسیح به صلیب صبر مولا صاحب امی مسیحیت کاملا فراموش کو از اسلام برای ما خوبی های اسلام بگو
ملا هستی یک چند تا خوبی بس بگو صبر کو او صبر بگو کو که برای مسلمان ما شدیم وخت چرا هنوز ما ته وخت مسلمان راکړه هستی از اینجا ما ته شروع وخت راکړه ما ته تا ویل چې ته ما سره ډیبیټ نه کې ته ما سره مناظره نه کې په شاید بیا ما ته وخت راکړه چې ما ته وخت راکې بیا به تفصیل سره ما ته بل وخت راکې چې زه تا د اسلام خو به بیان کوم د عیسایت مزمت درته بیان کوم دا دوا شایان ما ته وایه چې تا کله مسلمان شوی او ولې مسلمان پاتې یې دا وایه که نه تابس دوستانو دې معنی دا دوه سوالونه وکړو چې ته څنګه مسلمان زه پدری مسلمان یم د نیکه نه زما نیکونه الحمدلله موږ مسلمانان چې کله نه اسلام راغلی دی زموږ د پښتنو خاورې ته الحمدلله موږ مسلمانان بیا زه پکې چې مسلمان یم زه 10 کاله وشو چې زه د الحاد په موضوع باندې کار کوم په الحاد موضوع سره مذاهب علم تړلي دي ما تاسو ته د انجیل کتاب مقدس اندوانو کتابونه شاته پراته دي ټول ما سره موجود دي ما د دې ټولو مذهبونو مطالعه کړې ده زه اوس علا وجه البصیرت مسلمان یم دلته د مسلمان په نماینده د مسلمانانو د نماینده په تور دلته کینم زه عیسوي سره مناظره کوم زه يهودي سره کوم او زه ملحد سره دلته ناسم د اسلام حقانیت بیانوم دا زما شو زه علا وجه البصیرت مسلمان یم او زه د پلار نیکنه مسلمان یم دا مې عقیده او نظر دی زه اوس نه مسلمان شوی زما د عقیده را دا مې وضاحت وکړو اوس راځم د اسلام خوبي تا ویل چې بیان کا اول خوبي دا د اسلام کې عدل دی او انصاف دی د یو سزا بل ته نه ورکوي دی وایي چې عیسی علیه السلام زمونږ دپاره کفاره شو تاسو بس لاړ شئ چې صلیب هغه اوبو باندې ولامبئ او ته په صلیب ته پاک شوې که ته زنا کې که ته شراب کې که ته هر څه کې ته پاک یې ستا دپاره اوس ګناه ته کې او سزا عیسی علیه السلام ته ورکوې دا ظلم دی دوستانو یو دویم عیسی علیه السلام بغیر د جرم نه پانسي کول دا ظلم دی دریم څوک چې پانسي شو دا لعنتي شو نعوذ بالله تاسو عیسی علیه السلام ته لعنتي نسب کوئ زه دلته د کتاب استثناء په حواله درته ښیم چې څوک دې کې لیکلي دي بایبل لیکلي دي چې څوک په پانسي شو وایي دا لعنتي شو تاسو پیغمبر علیه السلام کوم چې عیسی علیه السلام زه په ایمان لرم هغه زما امام دی زما پیغمبر دی تاسو هغه دپاره ووایئ چې دا څه شی دا پانسي شوی دی همدې بایبل لیکلي چې څوک پانسي شو هغه لعنتي شو دا درې اسلام تاسو لاړ شئ وګورئ د کائنات سره د یو خدای تصور ډیر ښه دی او که د دوو او که د دریو اسلام د توحید مذهب دی اسلام د احد مذهب دی چې الله تعالی یو دی لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا نو که چېرته په کائنات کې ډیر خدایان وای کائنات نظام به ګډوډ وي همدې خپل وخت ته به یو خدای ویلی چې وخت پوره دی بل به ویلی چې زه وژنم بل عیسی علیه السلام په خپله باندې وایي چې زه ابن آدم یم دا کائنات د یو الله د وجود ګوی کوي عیسی علیه السلام په قرآن کې وضاحت موجود دی چې دا څه شی دی دا زما الله وایي دا زما زوین دی دا د مریم زوی دی او هغوی خوراک څښاک کو خدای پاک خوراک څښاک ته احتیاج نه لري خوراک او څښاک مو ته احتیاج لرو اسلام کې دوستانو عدل دی اسلام کې انصاف دی اسلام د امن نه دی د سلامتیا نه دی دوستانو د اسلام هر یو حکم کې د عیسایانو ته زما چیلنج دی ټول عیسایانو ته ماته د عیسی علیه السلام 2 رکعته مونځ ثابت کړئ راځئ دلته ماته ویو چې عیسی علیه السلام په رکوع کې دا ویلي سجده کې دا ویلي راځئ دا بایبل دا ماته آیات ښه زه به یې راوړم کتاب مقدس انجیل مقدس ما دواړه په لاس کې راځئ ما سره ویوئ ماته آیات ویوه چې عیسی علیه السلام 2 رکعته راځه عیسی علیه السلام یو منټ زه خبره پوره کوم زه خپله خبره پوره کوم بیا به تاسو خبره وکړم راشه د عیسی علیه السلام ژوند ماته ثابت کړه راشه تاسو ماته د عیسی علیه السلام چې څه کړي دي ټول ماته ته ثابت کړه الحمدلله نشي ثابتولی زه د خپل پیغمبر علیه السلام عیسی علیه السلام بل ته تبلیغ ولې کې زه د 5 او 6 نمبر حقانیت د اسلام دا دی دوستانو عیسی علیه السلام په دې متی کې فرمای انجیل مقدس کې فرمای په اول کتاب متی کې 14 باب دی غالبا په دې کې فرمایي چې زه صرف بني اسرائیل ته راغلم نو ته هسته او مسیر ته تبلیغ نشي کولای ته صحیح زه تبلیغ کولای زما اصلا نه تبلیغ نه وکوم اصلا تبلیغ نه یو بیت زه یو خبره کوم به تاسو مقدر کوم زه عیسایان تبلیغ نشي کولای ولی دی به د عیسی علیه السلام نه ثابتې چې هغه د ټول عالم د پار راغلی عیسی علیه السلام صرف بني اسرائیل ته راغلی دی موسی علیه السلام بني اسرائیل ته راغلی دی پیغمبر علیه السلام ټول رحمت دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یو آیات شو او بل آیات دی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا زه ټول انسانیت د پاره راغلم تر قیامت پورې چې څونه انسانان راځي ټول د پاره نبی علیه السلام راغلی دی نو دا نورم زه خبره کولی شم او تا ته مقدر کوم ته خبره وسو کوم خیر ببینیم مولا صاحب
راستش ما سرکار خود هستم یک از ما بیا خبر کو کنه صحیح شو ان شاء الله ته کله راځي زه صحیح تاسو ته تابعدار یم مننه خداحافظ خدا حافظ دا حواله راړو مخه زه دا د بایبل حواله ته زه شمارم دا لګو شماره خیر دی چې ما را راجم یعنی ته داسې وایي چې کانټرډکشن شته که نه پکې هغه ابن آدم دانته وي راواړوي متی راواړ دلیل که مردم مسیحی شد ای بود که عیسی مسیح قبل از او که به صلیب برا خپلواکه دنه په پارسی کې تاسو کوي تاسو ولی خلک مسیحیان کوي عیسی علی السلام خو چې صرف بنی اسرائیل نه نه صبر کن مردم که مسیحی شد به این خاطر مسیحی شد که مسیح اجازه بده که ترجمانی کنه برد خب عیسی مسیح که به صلیب اگر نمرفت کسی مسیحی نمشد چرا نمشد که عیسی مسیح نه نیروی مسلح داشت نه زور استفاده کرد بلکه قبل از اینکه به صلیب بره اعلان کرد که فلانی وقت به صلیب کشیده میشه و بعدش هم دوباره زنده میشه این کار کرد عیسی مسیح را به صلیب کشیدن و عیسی مسیح دوباره زنده شد با او خاطر معجزه نشان داد مردم از زور خدا نشان داد قدرت خدایی خدا نشان داد تمام اونایی که اوجا دید قول عیسی مسیح راست بود با او خاطر مسیحی شدن خپلواکه دا څه ویل زه اوس موږ له کوی کوم د داسې ویل چې عیسی علیه السلام خو دغه ته دار ته چې وختې دا په دې خاطر وختې چې خلکو ته معجزه وښیي چې زه په عین زمان کې که انسان هم یم انسان هم خدای هم یم او تاسو ته ثابتو دلته اوس واور یو منټ دې ځکه اوس عیسی علیه السلام چې دار ته وختو نو دار ته خطر دا مخلوق او مولا صاحب یو ځل پورا واوره بیا خبرې کوه یو جواب ورکم قربان یو خبرې جواب ورکم بیا تکرار ختميږي تا ویلې چې عیسی علیه السلام خپل حقانیت ښکاره کو ځکه په صلیب شو خو ستام دی بایبل لیکلی چې څوک صلیب شو دا لعنتی شو نو ته څنګه وایې چې عیسی علیه السلام خپل حقیقت ښکاره کو تاسو خو عیسی علیه السلام ته لعنت ثابتوئ راواړم حواله کتاب مقدس کوي چې راواړم چې اوس دل بس راواړم تاسو وایو چې څوک په صلیب باندې مړ شو دا سړی لعنتی شو دا د بایبل خبرې دي زما خبرې نه دي عیسی مسیح نه مرد عیسی مسیح مړ نشو کنه وروره مړ په درې مورز دا د دې کتاب دا به لزه ثابتو چې دا مړ شو دا په درې مورز به تجوند شوی دی زید لکه مې ثابت نکړو زبستا مجرم بیا به ماته وي خو مال به وخره کې چې د بایبل حواله راوړم ما دا یو آیات باندې لوستل دي ما جو لفظ په لفظ دا لوستل دي دوستانو کتاب مقدس انجیل مقدس ما یو لفظ په لفظ لوستل دي دی وی دوستانو دی اوس دلته د مرګري دا خبر وکړه چې عیسی علی السلام خپل حقانیت ښکارا کو ځاني پانسی کو نو مال خو ستام دی کتاب لیکلی قربان دي شم ستام دی بایبل لیکلی دی چې څوک پانسی شو خپلواکه دا روایت راوړو مدرته ته منی راوړو دا نه دا خو دغه لپاره مجرمینو لپاره ده دغه لپاره نه ده دا لعنتی شو هغه د مجرمینو لپاره ده یعنی چې یو څوک جرم وکړي پانسی شي هغه لعنتی شو ځان د پاره نه دی ویلی دا نه چې څوک پانسی شو څوک چې په صلیب باندې مړ شو دا لعنتی شو خو یعنی مقصد دا مجرمین مقصد مجرمین توس ګوره تو ځان مجرم یو کړ مجرم نه وي چې څوک پانسی شو غړې وړې وي تا اوس ځان د مجتهد جوړ کو توس کله د عیسایانو ترجمانی کې زده لوز عبارتونه ما ته د صحیح راشي ته ملحد تخپل الحاد چلوا ته دا غي ترجمانی مکو چې توس دا غوي تشریحګان کې زما تشریحات نه منو دا غوي تشریح زده لراړم دا کتاب استثناء ده مفتی صاحب زینب ما اوس خاورګلی دي کې ناسي غړې وړې زده لوز دا حواله راړم ګورو ته زه الحمدلله دلیل سره خبره کوم به دلیل خبره نه کوم مسلمانانو نمائندگی کوم دا کتاب مقدس دی کتاب استثناء باب نمبر 20 زه د لوز دا حواله راړو د کې خپل وضاحت موجود دی چې څوک په صلیب باندې شو دا لعنت شو دوستانو تاسو درس مخکې شیر کوئ الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي دا د کتاب استثناء دی دوستانو په کتاب استثناء کې چې د سلور دیش بابونه دي او 950 پکې آیتونه دي الحمدلله ما ته یو آیات معلوم دی دا کتاب استثناء دی قربانم شم د دې باب نمبر 20 آیات نمبر 30 زراړو مستاسو ته مخه تاسو په سر خلاصي زما په علم کې به مې ځا پوښي نور
دا دی آیات نمبر 30 دا دی قربان ښه دا باب نمبر 21 دا دی راوا میړو آیات نمبر 30 دا دی راوا میړو دې ځکه دې ته ګورې اوس زه به دې ته اوس تو उसी अगले सुबह तक वहाँ न छोड़ना हर सूरत में उसी दिन दफना देना क्योंकि वही तासु चासोक से सलीब माने मर गई वही दा बस खखवई क्योंकि जिसे भी दरख्त से लटकाया गया कम चिंप सलीब माने शो उस पर अल्लाह की लानत है पदबाने दिदा अल्लाह लानती अगर उसे उस दिन ना दफनाया जाए तो उसी दाली के लिए पूरा सोक चिप सलीब माने मर शो दा पद दिदा अल्लाह लानती उम्दा खबरा اوس دا خبره کتاب مقدس کړي داغه کړي د دوی انجیل کړي دا اوس ګوره غلطه یو باب نمبر 3 آیات نمبر 14 کې اوس سره الله راړو اوس واوري دلته دغه عبارت دا د عهدنامه قدیم و اوس عهدنامه جدید تراشه اوس ګوره دا پولیس کوي څوک پولیس دا کوي په دې کې چې دا وایي چې څوک چې په صلیب باندې مړ شو وای دا څه شو دا لعنتی شو غلطه یو باب نمبر 3 دا دی باب نمبر اول باب نمبر 2 باب نمبر 3 باب آیات نمبر 14 دا دی دا ګوره دا باب نمبر 3 دی قربان غلطی و دی دا باب نمبر 14 دی اے دا پولیس سے वही लेकिन मसीह ने हमारा फिदिया देकर हमें शरीयत की लानत से आज़ाद कर दिया दे शरीयत का लानत वही क्योंकि वही लानत उसने इस तरह किया कि वो हमारे खातर खुद लानत बना वो ईसा अलैहिस्सलाम जमंग द पारा लानत जोड़ नाउज़ु बिल्लाह क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है दक खबर कड़ी दा दक दी इस्तिस्ना आयात ते इशारा कड़ी दा वही क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा गया जिसे भी दरख्त से लटकाया गया उस पर अल्लाह की लानत है पता माइंद अल्लाह लानती खो उस्ताद पखपल बाने फैसला वकई چې اوس د دې به څه تشریح کوي دا عیسایان به مال د دې څه تشریح کوي او دا وایي چې دا نه دی دغه شوی دوستانو دا په درې ورځ باندې عیسی علیه السلام درې ورځې قبر کیو په درې ورځ باندې دا به دوی ژوند شوی دی دا د دې عیسایان عقیده دا وایي چې دا نه دی دغه شوی الحمدلله منګه عقیده لرو منګ فکر لرو منګ مسلمانانی دی با باندې سوال وکړو کنه چې ته ولې مسلمانې سو وجه ده نو ما ورته الحمدلله دلایل بیانول اول مې ورته د انصاف او د عدل خبره وکړه چې سزا جرم تکي او ګناهونو سزا د عیسی علیه السلام ته ورکړي دا خو ظلم دی عیسی علیه السلام پاکو زمونږ عقیده عیسی علیه السلام پاک مقدسو هغه پاکو هغه صغایر او کبایر نه پاک دی تا پانسی کو دا خلک پانسی کوي مجرمان او بې ګناه خلک پانسی کوي تاسو نه تاسو کوم عیسایان نن براډونه چلی دی ته وایي چې تاسو عیسی علیه السلام ته د پانسی عقیده لري تاسو ظالمانه نه سي تاسو عیسی علیه السلام زه پاک ګڼم ما عقیده لرم و ما قتلوه و ما صلبوه نه قتل کړي نه په صلیب کړي دي دا مې عقیده دا د اسلام پاک عقیده الله تاسو یو چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی نعوذ بالله الله په قران کې فرمایي ما كان لله ان يتخذ من ولد الله د شان سره دا لایک نه دي چې ځان لزوی ونیسي عجیب خبره یا اهل الكتاب من دعوت دی اهل کتاب ته ورکو یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله اے اهل کتاب راشه دا څه خبره ته چې الله نعبد الا الله دی والله عبادت وکړو الحمدلله اسلام حق دین دی د اسلام کامل دین دی او اوس داخلك نورم بډېږي د دنیا د کاغذونو د پاره د دنیا د پیسو د پاره خپل واک چې څنګه ځان خرڅ کړي دي په فری میسن باندې یا الومینیټي باندې او د نور تنظیمونه دي داسې د نورم ځان خرڅ کړي دي او خدای پاک دې په حال باندې رحم وکړي بس کوم به تاسو